بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وخت کې چې کومه ادارې له تاسو سره مخاطب یم، دا د یتیمانو اداره ده مرغوز کې بیت السلام لیتام ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې. ټول زما مخې ته یتیمانان چې ناست دي او دې وخت کې مونږ الحمدلله د ماښام لمونځ وکړ، مسجد کې یو. نو زمونږ ته په دې مسجد کې د یو کارپټ ضرورت دی، لیکن الحمدلله دا چونه وشوه. اوس دې کې مونږ ته د یو ښایسته کارپټ دپاره دا ضرورت دی. نو خپل مسلمانانو وروڼو ته ترغیب ورکوو، دعوت ورکوو چې که په دې کې مونږ سره هغوی تعاون وکړي او چاته الله تعالی په زړه کې واچوي، څوک په یوازې باندې اخیستی شي یا څوک په کیسه اخیستی شي چې په دې کې یو ښایسته کارپټ چې کوم دی نو دا وغوړېږي، دا به د هغوی دپاره صدقه جاریه وي. دغه ماشومان چې باندې لمونځ اودس هم کوي، د قرآن پاک سبق هم وایي، دا به مسلسل هغوی ته د هغوی د مشرانو ته به د دې ثوابونه رسېږي. نو انشاءالله هیله لرم چې تاسو په دې کې تعاون به کوئ او د جومات دپاره انشاءالله هغه کارپټ الله تعالی بندوبست وکړي. نو مسلمانانو وروڼو ته دعوت ورکوو. الله مو خوشحاله ساتئ. السلام علیکم.